پاکستان خو د نیوزیلند نه لوبه وګټله، خو د ټول نه ښایسته خبره پکې دا وه چې نوي ټیلنټ مخې ته راغی، نوي نوجوانان مخې ته راغلي، لکه دا حسن نواز داسې کلاسیکل بیټینګ یې وکړو که نه چې د نیوزیلند په پیچونو یې هغوی ته چلو خو چې بیټینګ به څنګه کوي. یعنې پاکستان د نور هم بیټسمینان دي، خو دا بیټ ته چلولو چل نه ورته وله چې چکه به څنګه وی، بس دا زاړه ماړه شي نه ختم کړي، دغه شان نوې نوې خیرې مخې ته رامخې ته کړي چې بیټینګ وولی شي. بالکل داسې بیټینګ وکړو چې هېڅ قسمه یره پکې نه وه، بالکل خو به د ډاډه لګي او ډاډه ټول نه مهمه خبره پکې دا وه چې ډاډه لګي او ته به نه وې چې دا نوجوان دی، ته به نه وې چې دا راغلی درېیمه درېیمه 20 یې ده، دغه شان ته ټیلنټډ لوبغاړي په ون ډے کې هم راولې چې په مخالف باندې پرشر اچولی شي، په مخالف باندې چې کوم دباو اچولی شي. زمونږ دغه دومره میسنګ کوي طلاق مال ته وایي چې په ټیسټ کې لګیا دي او ټیسټ هم د لس ورځو دی. دا اوسنی جدید کرکټ دی ته وایي، ماډرن ډیر کرکټ دی ته وایي چې مخالف باندې سمې لوبې وکړي په خپل ګراونډونو کې.